إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. دغه مال تذکره روانه وه چې کم مال حلال ګټل دي کم حرام ګټل دي د هغې تذکرې وې. الله تعالی دلته یو حکم بیانوي، انما حرم علیکم المیته، په تاسو باندې ما مرداره حرامه کړې ده. مرداره هغه یو وي چې یاره په مری ورله زول کې زناور له یا چرته په لرګي ووهې چرته نه راپروزي او مړ شي نو دا مردار دی. خو یو مردار هغه حلال دی چې هغه د سمندر ری سمندري چې کم سمک میان هغه که هغې کې مړ شي نو هغه خوړل جایز دی. بل ودم وینم حرامه ده، خو هغه وینه چې کومه غوښې سره لګېدلې وي هغه پخه شوه نو هغه ټیک ده. همداسې وینه څکل دا حرامه ده. دلته یو مسله دی کې واضحېږي، د انسان د بل انسان وجود ته وینه ټرانسفر کول نو دا یو ضرورت دی. علماو د دې مثال لکه د پیو لیکي چې دا د پیو په شانتي دي، که یو وجود نه بل وجود ته ټرانسفر کړي نو دا کولی شي، دا جایز دي. ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، د خنزیر غوښه هم حرامه ده ځکه چې دا نجس العین دی، د کې بې حیایي ده، د ګنده خوراکونه کوي، دې وجې نه خنزیر نشي خوړی. چې کم یو ځناور انسان خوري د هغې صفات په دې کې راځي، نو چې دا خوري انسان کې به د بې حیایي صفات راځي. وما اهل به لغیر الله، او هغه چې کم باندې د الله نه علاوه د بل چا نوم اغستلی شوی وي نو دا ذبیحه هم نشي خوړی. یا که یو سړی یو ځناور ذبحه کوي دې وجې نه ذبحه کړي چې یاره زه خپل پیر خوشحاله کم یا یو بادشاه خوشحاله کم، که په هغې نوم هم د الله اغستلی شوی وي بیا هم دا حرام دی. ځکه چې ځناور ذبحه کولو کې نیت به د الله د رضا کې. خو که یو سړی وایي چې یاره زه یو خپل پیر خوشحالوم هغه راځي ما کره، یا یو بادشاه له مې دعوت کړی دی، یا یو سرمایه‌داره سړی دی، د ده نیت په دې کې بدل شه. د الله د خوشحالولو په ځای د مخلوق د خوشحالولو خبره وکړه، دا شیز په ده باندې حرام دی. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. کله یو سړی باندې اضطراري حالت راشي، د مجبورۍ حالت په ده باندې راشي، نو که دې خوري نو په ده باندې څه ګناه نشته، ولی هغه به هم دومره خوري چې صرف به دې خپل ځان پې ژوندی وساتي، خېټه به نه مړی. لږ دې دومره وخوري، که مردار خوري حرامه خوري، دومره چې خپل پې هغه ژوند تیر کړي. ان الله غفور رحیم. که دې سړي داسې وکړي اضطراري حالت کې نو الله بخونکی ذات دی، د ګناهونه به معاف کړي. ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، او یقینا هغه خلک چې کم الله تعالی څه نازل کړي هغې کې پټول، ویشترون به ثمنا قلیلا، او په لږو پیسو باندې به دي د الله آیاتونه حکمونه خرڅول. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، دی نخوري مگر د دی خپلو خیرې ته اور اچوي. ولا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. نه به رب دی سره خبرې کوي د محشر په ورځ، نه به پاکوي. ولهم عذاب علیم، او دا هغه خلک دي چې دی دپاره به الله دردناک عذاب ورکوي. د دې نه مراد د اغستلی کېږي ما یأکلون فی بطونهم نار. حدیث کې راځي حضور پاک وی کم سړی چې د سونی او د چاندې په پلیټونو کې خوراک کوي دی خپلې خېټو ته اور اچوي لګیا دی. د دې نه منې راغلی دا کبر دی. لا یکلمهم الله، چې الله به دې سره خبرې نه کوي، نو د دې نه مراد دی له دمکي ده چې الله به دې سره د رحمت خبرې نه کوي، خو چې کم د غضب خبرې دي په واسطه به کوي، فرشتو ته به وایي چې دې له عذاب ورکا. تاسو ولې په دنیا کې دا حرکتونه کول چې نن هم الله خفه کړی دی.
او چې کم اصیل سړی وي د هغه دپاره یو علامت دام وي چې چا سره څوک حب ساتي مینه ساتي او هغه خبرې بند کړي بس د دپاره مرګ دی. په دې کې یو بله خبره هم راځي حرمت چیزونو کې چې یاره د حرام شیزونو دوی استعمالولی شي که نشي استعمالولی. حضور پاک کوئی په حرامو کې الله شفا نه دی ایښې د مؤمن دپاره. خو نن داسې وخت دی چې کم یو دوی ته استعمالی انګریز ایجاد کړی ده په هغې کې څه ناسو شبهاتو کې هغه شیزونه وي خو د ضرورت په بنا باندې بیا دا دویانې دا ته استعمالولو شي دی اجازت دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى او دا خو هغه خلک دي چې دی سودا وکړه واغستل ګمراهي د هدایت په بدل کې. گمراهی واغسته هدایت پریخل ولا عذاب بالمغفره د بخنې په ځای دی عذاب واغسته. الله خو ورته وایي نیک کار کوه بخم به دی خو دی وینا زه به بد کار کوم الله ورته راټینګوم به دی په دی. فما اصبرهم علی النار ای دا خلک څنګه به په دې اور باندې صبر وکړي دا خلک به څنګه په دې دوزخ باندې صبر وکړي. دوزخ اور خو ډېر سخت دی چې دی دا ضلالت واغستو دا عذاب واغستو نو دی دا وایي چې یاره موږ په دې دوزخ باندې صبر کولی شو. ذلک بان الله نزل الکتاب بالحق هغه رب دی چې تاسو باندې دا کتاب برحق نازل کړی دی. وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید او هغه خلک چې کمو خلکو په دې کتاب کې شک وکړو نو دا هغه خلک دی چې دی ډېر په لرې ضدونو کې پراته دي. یو تذکره دلته روانه وه د حلال رزق. د حلال رزق ډیر زیات فواید دي د حرام د هغې په بدل کې نقصان ډیر زیات دی. حضور پاک وایي د قیامت په ورځ الله تعالی چې چا سره خبرې نه کوي په هغې کې درې خلک دي. یو هغه سړی دی چې کم بادشاه وي او بادشاه دروغجن بادشاه وي عادل بادشاه نه وي دروغ وي بادشاه ته د دروغو څه ضرورت دی بادشاه خو حکم جاری کوي او ته بیا هم دروغ وي الله به دې سره خبرې نه کوي دې ته به نه ګوري. دویم هغه سړی چې یاره فقیر دی او کبرجن دی هغه ولې چې څه د سره شته نه او ته کبر کې هر یو سړی خپل وسه پورې کبر کوي. که یو سړی په گاډي کې روان یو سایکل والا پسې د هارنو والو به ځان له دې کار وکړو بس کنزل به هم درته کوي سر به هم در پسې راتاوي دا ګاډ دا روډ خو د پلار نه دی خبرې به لکه دا هغه کبر دی. دریم هغه سړی چې کم بوډا شي او د زناګانو بدعملونه نه منې کیږي رب وایي بس کنه ځواني دې و تیره شوه اولاد دې غوښتو در مې کو عمر دې تیر شه خو بیا هم ته نه منې کیږي بس ته اوس خدا وخت ستا د جومات دی چې رب د نه حیا کوي ته ته ولې نه کوې نو الله وایي ته سره بس د قیامت په ورځ خبرې نه کوم. بل حکم دا راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی یو ځل مونږ حضور پاک سره په یو سفر باندې روانو نو وی د صحابه او روجه و د سنوا وی چې د کمو صحابه او روجه وی مونږ یو ځای کې پړاو واچلو خونور ډیر تیزو نو وی سورم نو وی سورې به د هغه سړو چې چا په لاس باندې ځان پټولو چا سره نری صادرونو په هغې ځان پټولو خو چې کم صایمینو روجهدارو وی هغې یو طرف ته سم لاستل پړاو یې واچولو او چې کم غیر صایمین روجه نه و هغې لګیا شو هغه صحابه کرامو خیمې ولګولې خدمت یې وکړو نو حضور پاک وایي وی نن د دې روجهدارو نه زیات اجر غیر روجهدارو وګټه نو د دې خبرې نه علما دا معلوموي چې کم سړی کار کوي د هغه اجر ډېر زیات دی. حضرت عیسی علیه السلام یو کس نه تپوس وکړو عبادت ګزارو ورته وایي د رزق دې څه حل دی ډوډۍ د کم ځای نه خورې او زه خو ټوله ورځ عبادت کوم او زما یو مشر رور دی بس هغه ګټي او هغه مال راوړي ورته وایي ستا نه زیات اجر ستا رور وګټه وجه څه ده چې هغه واسطه راځي په تجارت کې په غلطو خلکو سره هم راځي ناپتول هم کوي شیطان هغه له وسوسې هم راولي چې یاره یو سړي لري که یو چټاکی دی کم ورکو څه به وشي ستا جیب ته خو به مال لا شي یاره یو بل دی که دومره کم ورکو نو څه به وشي که ده نه دی دا شیز اخیستو که یو لس شل دی تی ارزان واخیستو د مارکیټ نه دوکه خو به یې کوي شیطان ده ته دا وسوسې اچوي د هغې باوجود هغه په دې تجارت کې لګیا دی مارکیټ کې لګیا دی کار کوي نو وایي تا نه زیات اجر هغه وګټه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي
لا یقعد احدکم عن طلب الرزق یو سړی دی د رزق د طلب د وجې نه په کور کې نه کیني چې بس زه ناسم الله براله راکړي یقول اللهم ارزقني او دعاګانې دی کوي په کور ناس یا الله بس رزق راله راکړي او بس چغې د فریادونه کې اسمان ته لاسونه اوچت کړي دي فقد علمتم ان الله لا تمطر السماء ذهبا ولا فضه تاسو ته پته شته ښه خبر یې الله د اسمان نه سونه او چاندي نه راوری ته به خپل محنت کې یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بازار ته لاړه د خپل خلافت په دور کې ګوري چې وی کته صحابه کرام نشته تجارت والا چې وی کته جمعیان راغلي دي بار نه خلک راغلي دي هغې تجارتونه کول دلته حضرت عمر صاحب ډېر زیات خفه شو صحابو نه تپوس وکړو مرګرو نه تپوس وکړو ولې تجارت نه کوئ هغې ورته وی بس مونږ خو فتوحاتو سره مالداره شو مال لاته ملو شوی دی بس صرف یې اخلو اوهو افسوس یې وکړو وی چې تاسو تجارت پرېښه اغیار خلک به راځي هغې به تجارت کی تاسو به د هغې محتاج یې بیا او دا خبره نن ثابته شوه چې مونږ خلک تیار خواره شو څه کسب نه کوو څه پیدا کوو نه هغه د ټول عمر مونږ انګریز ته ناست یو هغه ته هم سترګي ولې مونږ سست شو کار نه کو او چې هغې را باندې هلته یو شیز بندوي بس دلته هم بیا خولې خوارې نیولي نو حضرت عمر صاحب وایي کسب وکړئ په دې کې برکت دی لقمان حکیم خپلو بچو ته نصیحت کوي وی بچې وی حلال رزق وګټئ حلال رزق د وجې نه ځان د فقیرۍ نه بچ کوئ وی د دې به تاسو که نه کوئ نو درې نقصانه به اوچتوئ یو به تاسو کې فقر راځي غریبي به راځي تنګ دستیا به در باندې راځي او چې کله په تاسو باندې فقیري راغه نو د هغې نقصان به دا وي چې تاسو به په دین کې تنګ نظره شئ د دین خدمت به هغه شانتې نشئ کولی چې څنګه مالداره سړی کوي دویم کار به دا وشي چې عقل به هم کمزوری شي لکه مطالعه به هم نشي کولی کېناستې به هم نشي سبق ده که دلته سبق ته کښېني د رزق سوچ به دې په ذهن کې ګرځي درېیمه خبره په معاشره کې به درته خلک سپک ګوري چې مړه بیا راغو هسې نه سرانه وغواړي ځکه چې د یو سړي کله ضرورت راشي نو هغه به خامخا بل سړي ته لاس نیسي دی به څه کوي نو دا درې وصیت یې کړي دي وی چې حلال رزق وګټه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو یهودنې له کوې کې کار کولو بې راویستې نو یو ډول په بدل به یو کجوره ورکوله چې کله یې موټی ډک شه حضور پاک له راغو یا رسول الله وی کار مې وکړو وی حلال رزق مې وګټه حضور پاک ډېر خوشحاله شو څه حصه کجورې وم هغې نه حضور پاک وخوړې بعضې روایتو کې داسې هم راځي چې حضور پاک د تاجر سړي چې کم کسبګر دی د هغه لاسونه یې ښکل کړي دي نو کسب کوئ په حلال رزق باندې شرمېږئ ما او د دې څه ډېر زیات برکات دي او چې کم سړی حلال رزق ګټي ګوره خو چې سړي نه د حلال رزق ګټلو د وجې نه عبادت نه پاتې کېږي غافله کېږي نو اول به عبادت کې مونځ به کې بعضې خلک دا وایي یاره زه خو عبادت دام یو عبادت دی چې حلال رزق ګټم مونځ نه کوم روژه نه نیسم زکات نه ورکوم او بس لګیا یم تجارت کوم نه دا دویمه فریضه ده اول فریضه ستا عبادت دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله رب العزت و انسان او جنات چې ما پیدا کړي دي هغه مې عبادت لپاره پیدا کړي دي عبدالله ابن مبارک رحمه الله ډېر د نوم یو محدث و ډېر لوی محدث و دی چې کله وفات شو نو خپلو شاګردانو په خوب کې وکته ورته وی حضرت څه معامله وشوه وی معامله خو بهتره وشوه خو زما کور خوا کې یو لوار و هغه ډېر مخکې دی رانه اوهو څه وجه ده شاګرد چې کله پاسي او زه ګورې کور کې تپوس کوي څه چل شوی دی دا سړی ولې مخکې و ویره دا لوارو ده به لواري کوله وی کله به عبدالله ابن مبارک صاحب بره وخته د شپې به تهجد کول نو زمونږ د کور نه به ښکارېده ته وی که یو لرګی ولاړ دی الله ته به ولاړو ده وی کاش که چرته زما د غم نه وی دا بچي مې نه وی دې دپاره د رزق ګټو څه ضرورت نه وی نو ما به هم داسې عبادت کول نو وی هغه له الله دومره مقام ورکو کور والا نه تپوس کوي وی بل بیا څه عمل کولو وی ده به لواري کوله خو وی داسې کار به د کولو چې کله به اذان شروع شو نو وی که ده به سټک اوچت کړی و اوسپنې له بیا رابغولو رو به نه بغو سټک به یو طرف ته کېښوی بس الله آواز وکړه لا بړو مونځ له نو هغې وجې نه الله تعالی دله کم یو مقام ورکړی دی مونږ هلته به جمع ولاړې جې زه به د موبایل نه نه وزګارېږم
هلته به جمع ولاړئ په مونځ کې به زه موبایل له جیب نه روکاږم خلکو ځان ته ډېره اسانه کړې نمبر به وګوري بیزي به کې موبایل به جیب کې کیري وي زه خدای ته ولاړم اسې ګپ مو راغستی دی دین سره یقین وکړه خپله مو خپل دین سپک کو هغې پورې خنداګانې کو او ځکه خو وروسته روزه په مونږ تنګدستیانې راځي پریشانیانې زیاتېږي د هر یو سړی ناشنا غمونه وړی دی خپله دلته ګوره څومره کسان سړی وي رزق تنګدستي دا چېرته م په داسې عملونه هم په دې کړي دي 1% عمل په دې باندې نه کوو امام غزالی رحمه الله مکاشفة القلوب کې یو خبره لیکي وی 4 خلق داسې دي وی چې الله دی له رزق ورکوي او زور پاک وی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء وی چې کم سړی هغه چې تجارت کوي نو وی دی به انبیاو سره وي صدیقینو سره به وي شهداو سره به وي او بل روایت کې راځي وی کم سړی چې تجارت کوي وی د تجارت کې وی په 10 حصو کې 9 حصې ګټه په تجارت کې ده په 10 حصو کې 9 حصې ګټه د تجارت ته ګوره امام غزالی رحمه الله وی کم سړی چې یو صوفي وي هغه د الله په عبادت کې ډېر مشغول او باروسه مضبوط وي که هغه چېرته رزق نم ګټي الله دله ورکوي دی نه کوي یا یو عالم هغه وایي چې یاره د تجارت کوم دین رانه خطا کیږي نو هغه دم خیر دی دین خدمت کوي نو دا څه کسان هغې لیکلي دي بله یو خبره موږ د حرامو نه ځان نه ساتو په یو روایت کې راځي علامه ذهبي رحمه الله لیکي وی جبرائیل علیه السلام بیت المقدس ته راشي او وی په دې ځای کې دی وګوري وی کم سړی چې دعا غواړي او د رزق حرام وي الله د دعا نه قبلی واپس شي دي او وی شیطان خپلو ملګرو ته ګوري خپل ملګري که چېرته یو ځوان پسې شوي چې دی ګمراه کي او هغه هلک ته ګوري او دی مه چیړي دی پرېږدي وي دی خپله ګمراه دی که دی مونځ کوي دی عبادت کوي دی دعا غواړي نه قبلیږي ولې شیطان ورته وایي د ده په خېټه کې حرام پیله نه پراته دي چې خپله په حرامو کې مبتلا دی الله به د دعا څه قبوله کړي شبهات و مبهاتو خبره نه ده کینو کې د حرامو د وجې نه موږ ټول په لوی نقصاناتو کې مبتلا یو امام غزالی رحمه الله په یو کتاب کې لیکي منهاج العابدین کې د حرام خوره سړي 3 نقصانات دي چې کم سړی حرام مال خوري یو خو به دی جهنم کې وي د حرام مال به د نه سوځي دویم د الله او د هغه د رسول نه به لري دریم نقصان دا دی چې د ده به عبادت تړه نه کیږي یا به عبادت ته رواني په بله به روان شي یا به الله دله د سره د عبادت توفیق نه ورکوي موږ د نن سبا خپل ځان ته وګورو که نه هر یو سړی شبهات کې خو خامخا پروت دی خو د حرامو تمیز هم ټولو ختم کړی دی بانه څه کوي بانه دا لټي مړه نن سبا ګرانه د حلال ګټل ځکه بس د مجبورۍ نه حرام خورو ته کوشش خو که کنه الله تعالی څه درکوي درله کوشش دې د سره کړی نه دی نو همدا حل بی مالک ابن دیران رحمه الله دی یو عجیبه خبره کوي دی وی زما یو ګاونډی وي هغه د مرګ په حالت کې پروت وي چې کله مړ کېده نو وی زه وله ورغم وی ما ته په جړا شو وی مخامخ مې 2 د اور غرونه دي او وی ما ته حکم کېږي په دې وخېجه وی زه څنګه وخېجم وی ما به ورته کلمه ویله کلمې نه شوه ویلی وی مې څه چللی کړی ته څه چل کې وی زه تجارت کوونکی وم تجارت به مې کولو وی 2 کاڼي و را سره یو درون او یو سپکو چې چا نه به مې مال اخیسته په درون کاڼي به مې واخیسته خو چې خرڅولو به مې په سپک باندې مې خرڅولو وی هغه دومره زیات شوي چې دا 2 غرونه ترې نه جوړ دي او اوس ما ته حکم کېږي چې وروخېږه زه نشم ختې څه وکړم دا ده ته لا ژوندی دی الله ورته خپله عذاب ښیي د شبهاتو نه چې کله ځان نه ساتي نو الله بیا انسان په داسې حالت کې رانیسي جلال الدین سیوطي رحمه الله حافظ ابن قیم رحمه الله دی دا واقع لیکلی ده وی یو کسو عبدالحمید بن محمود وی دی وی مونږ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه لراغو وی چې کله ولا راغو وی مونږ ورته وی حج لراوان وی مونږ ورته حضرت وی مونږ حج لراوان یو مرګره را سره لاره کې وفات شو وی لګیا یو قبرم اوکنسته په هغې کې لوی ازدحه را وی بل ځای مې اوکنه او هغې کې هغې نه غټه ازدحه پرته ده عبدالله ابن عباس صاحب ورته وی که تاسو دا ټوله ځمکه اوکني دا ازدحه به په دې کې هم دې سره یې ښخ کوي دی وی مونږ قخ که لاړو حج به وکړو
وی حج نه چې واپس راغو وی د دې مرګري امانت څه سامان را سره پاتې او کور ته ورغو وی کور کې دا قصه وکړه چې په د څه چل شوی و دی ولې په دومره لوی عذاب کې رب ذوالجلال نیولی دی نو وی بیبي وی د به د دې غنمو کار کولو غنم جوار به خرڅول خو روزانه به د خپل ضرورت غنم اوچت کور کې به کېښه او د هغې په بدل کې به د پکې بوره واچوله چې وزن یې زیات شي وی نن رب د تجارت د دوکې د وجې نه په دې عذاب کې نیولی دا صرف د قبر عذاب دی مونږ ګورې د دې شیزونو خیال نه ساتو بس لګیا یو مړه تېرېږي به سبا چا کتلی دی که دی د اونوالو مال به څنګه پیدا کې الله تعالی معمولی نقطو ته ګوري د یو عالم باره کې راځي وی د کله وفات شو نو خپل شاګرد په خوب کې وکته خپل استاز ګوري یو لوی میدان دی د په وجود باندې بربنډې کپړې نه دی اچولي منډې وی ورته وی حضرت وی تو خو دومره لوی متقي دومره لوی پرهیزګاره استاد دا حالت او ورته بس الله په یو عذاب کې رانیولیم وی څه عذاب دی وی یره وی ما د خپلو ګاونډیانو نه یو ستنه راوړې وه وی د وفات نه یو څو ورځې مخکې ما پیجامې وګنډلې وی ما وی د ستنه ورکره واپس وړم په الماری کې مې کېښوه ما نه هیره شوه زه وفات شم وی هغه داسې مهرباني به راسره وکړي چې ته لاړ شه او هغه ستنه زما کور والان راولو پلانې ګاونډی د هغه له یوسه دی چې سحر را پاسېدلی دی کور ته راغلی دی وی یاره وی ستاسو والد صاحب په دې الماری کې یو ستنه ایښې ده وی بلکل ایښې ده وی تاسو ته پته وه چې دا د چا ده وی بلکل مونږ ته پته وه خو مونږ وی چې د دې درېیمې دعا نوزګار شو ګاونډي له به ورکو وی نظر راکوه چې ګاونډي له یوړه ورته وی دا ستنه واخلی وی ستا د دې یو ستنې د وجې نه زما استاز په عذاب کې مبتلا دی ګاونډی په جړا شو وی الله وی ما معاف کړی دی وی تی معاف کی چې د شپې دی اوده کېږي خوب کې ګوري چې استاز یې کتل وی با غلامان ورسره ناست دي خادمین ناست دي وی حضرت هغه څه حل و دا څه حل دی نو ورته وی یره وی چې څنګه هغه سړی وی الله ما معاف کړی دی تی معاف کی نو الله زما کیفیت بدل کو د جهنم د رویستم د قبر عذاب نه او د جنت ته داخل کم معمولی اوستنې د وجې نه الله په دې کې نیولی دی سوچو که موږ د څومره خلکو کور نه روان کړي دي هر سړی په دې کې پروت دی د حرامو د نحوست نه ځان وساتئ لوی نحوست د حرامو دا دی احمد علی لاهوري رحمه الله فرمایي وی څومره ظلمونه کیږي وی په هغې کې 80% د حرام خوراک وجه ده څومره جرمونه کیږي هغې کې 80% د حرام خوراک وجه ده حضور پاک وی یا ایها الناس اے خلقو اتقو اللہ نہ اویریږئ ان احدکم لیموت حتی تستکمل رزقه وی تاسو کې به یو سړی نمري تر هغې پورې د خپل رزق نه پوره کړی وی ځکه وی تاسو د رزق د وجې نه زړه مه تنګوئ او وی واتقوا الله د الله نه اویریږئ او وی ښکلی رزق ځان له تلاش کړئ هغې پسې وګرځئ حرامو پسې مه ګرځئ خو موږ دا خبرې چېرته منو حرام رزق نحوست دا دی چې بیا دا تمه چرته مه ساته چې زما بچی به ماله چرته خو کی زما بچی به ماله چرته دعا وکي یاره تا په حرامو باندې لوی کړی دی هغه ځان ته دعا نه کي تا ته به څه دعا وکي نو الله دې مونږ ټول د دې حرامو د نحوست نه وساتي ځان ګوره د دې اکابرو واقعات وګورئ د خپلو مشرانو ژوند وګورئ هغې نهرې تېرې کړي دي خو د شبهې د مال نه ځان ساتلی دی مونږ چرته نهارې نه دي تېرې کړي هر سړی خو خورسکي هر څه زیات دي خو خواهشاتو د وجې نه جي چې حرام مې اونکه نو زه به ګاډی څنګه اخلم حرام مې اونکه زه به بنګله بلډینګ څنګه ودروم څه به وکړې پې چا ته پاتې کېږي یو څو ورځې زندګي دي ده که په حرامو باندې دا ټوله دنیا ستا شي یو مرض در باندې راشي دا مال دې بچ کولی شي یو سترګه دله نشي راوستی چې یو سترګه دې خرابه شي د جبې هغه لکنت دې نشي ختمولی په داسې مال به څوک چې الله پې در نه خپوي بس د الله رضا دپاره ټول نن نه دا عهد وکئ چې زه به نن نه پسه د شبهاتو مال نه ځان ساتم چې په یو څیز کې مې دا شک راغه چې یاره دا به حلال وي که حرامي هغه شیز هم پرېږدی بلکل پاک مال خولې ته اچوئ چې دا ټول ورځ ډغرې وو سجدې کوو دعاګانې غواړو او دا نه قبلیږي ژوندم ابس لاړه کس 50 کاله عمر یو ما حرامه کړي دي که زما عبادات قبول نشو او آخره کې زه حلالم خورم یا به مې 2 کاله عمر پاتې یا به مې 3 کاله پاتې یا به مې 10 کاله پاتې عمر
نو په هغې به څه وکړم الله به راته وایي چې په 15 کالو کې دې دا راله راوړه تپوس به کېږي ته به وایي یاره مال دې کم ځای نه ګټلی دی او په کم ځای دې خرچ کړی دی ځواني دې څه شوه ځوانۍ کې دې څه کول ټیک ټاکو ته نښتې وې ګډا ته نښتې وې ښځو پسې ګرځېدې څه چل دې کولو ته خو ما حکم دا کړی دی حکم دا نه دی چې په بوډاتوب کې جومات کې کښېنه حکم دا دی رب جشن مناوي چې کله یو ځوان توبه وکاږي ګورئ زړه نه توبه وکاږي حلال رزق طرف ته رجوع کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین